سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله تعالى العظيم وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف ومنا محمد سرور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين کریم نزدین راتوں کو زمان مسلمانان تاسو ټول ته خوش آمدید هر کله وایم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمعہ مبارک ورځ دې انسان قرآن و حدیث متعلق سووري زړه لګو سره بیدار شي انسان روح چې دی هغه سره ویښ شي روایتوں کی راضی ہر یو شیز خوراک وی ہر یو شیز غذا وی و دی مسلمان روح غذا چدے دی مسلمان روح غذا خوراک اگر قرآن و حدیث دے قرآن و حدیث چی انسان اوری چو سمر زیاد اوری دے با دورا زیاد خوشحال وی دومر بیدے پریشانے او دومر بیدے ٹینشنون ختم وی ولی چی دی در روح تا خوراک ملاوی کی ما عزت مندو توجہ سره کینې مختصر باندې ټایم دوه مسلې سره زده کی او په توجہ سره چې زده کی او بیا یاد کی نو ان شاء الله ټول عمر انسان ته فائدہ ورکوي یاد وساتئ الله تبارک و تعالی په بارگاہ باندې با ورځ د محشر مسلم شریف حدیث دی یو کس حاضر شي الله رب کریم بدغ انسان تا د خپل نعمتونو ذکر وکړي چې په دنیا کې ما تا باندې دا احسان کړو دا نعمت مې در کړو دا مې در کړو دی به د ټول اقرار لپاسه اقرار کوي اقرار لپاسه اقرار کوي اخر کې الله ورته فرمایي ما تا ته دومره نعمتونه در کړیو نو تا ما دې بار دای با عرض کے پروردگارا ز په دنیا کې ما مجاهد و ما جهادونه می کول ستا دین متین د پاره می خپل پورا خپل بدن استعمالول تر دې پورې چې ما ته مرګ راغو او زستا په لار کې شهید شو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای الله ورته فرمای نه دا دروغ وای دروغ وای تا دنیا کې جهاد دې پارا کولو مجاهد ته دې پارا وی چې خلق تا مجاهد په دنیا وای او ستا مرګ نه بعد تا شهید وای او دا دواړه کیسه تا په دنیا کې ملاو شوې دي نو زمال در بتا تاسو نه ملایي فرشتو ویني سي الټه جهنم تواچ بیا با یو بل کس حاضر شي نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اللہ ورطا فرمائی ہاں ماں بندہ تا دیاد دی فلانے ورز میں پیدا کری دس خکور میں در کر دس خزائیں میں در کرو دومرا دومرا نعمتوں میں پتا باندے اکرو حضور فرمائی دے بدا یو نعمت اقرار کوئی چھ بالکل یارا با ماں بندہ ٹول نعمتوں تا تمام کری آخر کے برب کریم ورطا فرمائی ہاں ماں بندہ اس طرح تو ہے چھ تا ماں دے پارا سو اکرر مسلم شریف حدیث تے حضور فرمائی دے بوئی یا ربا ما په دنیا کے علم حاصل کرلو قرآن میں زدکرلو قرآن زدکر نبادا علم زدکر نبادا زکین استم دے دے قرآن او دے دے دین اشاعت تے پارا خلق ترسولو دے پارا
ما ټول عمر د ستا دین خدمت وکړو. رب کریم به ورته فرمایي ته دروغجن په خپلې خبره ته دروغ وایې. وی ولې؟ وی تا دې دپاره قرآن زده کولو او دې دپاره د قرآن خلقو ته ښایلو چې خلک تا ته قاري ووایي او په خلقو کې تا یو شهرت راشي. علم تا دې دپاره حاصلولو او دې دپاره د خلقو ته ښایلو چې خلقو کې په عالم سره مشهور شو چې فلانی خو عالم دی. او دا دواړه خبرې تا ته په دنیا کې میلاو شوې، لہذا ما له طرفه به تا ته اوس څه نه میلاوېږي. فرشتو وینیسئ او جهنم ته ورغوځار. بیا به هغې نه بعد یو بل کس راوستولی شي. حضور فرمایي الله رب کریم به درته یو نعمت یادوي چې ما په تا باندې دنیا کې دا نعمت کړی او دا نعمت کړی او دا نعمت مې تاله درکړی او ها یا رب بلکل ما ته دې دا نعمتونه رب کریم به ورته فرمایي ای ما بنده اوس تا ته ووایه تا ما دپاره څه وکړل؟ یا ربه تا ما ته دنیا کې دولت راکړی او چې کوم ځای کې به د دین ضرورت و ما به دا خپل دولت، ما به دا خپل مال، ما به دا خپل جایداد ستا په نوم باندې ورکول. تر اخر وخته پورې زه په دې خبرې ولاړم. الله رب کریم به ورته فرمایي ته په خپلې خبرې کې دروغجن یې. تا به دا خلکو ته مال دې پاره نه ورکولو چې ما رب ما ته رضا میلاو شي، یا ما ته د آخرت نعمتونه دې په بدل کې میلاو شي، یا الله له ما نه په دې باندې راضي وګرځېږي. صرف دې دپاره دې ورکول چې خلک تا ته سخي ووایي. څه ووایي؟ فلانی خو ډېر زیات سخي دی. هغه خو تا ته په دنیا کې وویلی شو. لہذا ای فرشتو وینیسئ او جهنم ته ورغوځار کړئ. یاد وساتئ نن شیطان څوک په دې لالچ او په پنده کې بند کړی دی چې ته بهانې ګورې. ستا په شان خو جهان کې خلک نشته دی، ته خو په قرآن پوهېږې، ته خو په حدیث پوهېږې، تا خو هر څه زده دي، دا خلک دي دي خو هېڅ نه دي زده. شیطان په دغه شیز باندې امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې د علماو تکبر باندې اووه بابونه تړلي دي. اووه بابونه چې عالم همیشه دپاره خپل تکبر له وجې نه سر خوري. تکبر نه دي کول پکار. اعلیٰ حضرت فرمائی ہم خاک ہیں، ہم خاک ہیں، مونگا خاوریو، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. میں عزت مندو علامہ اقبال فرمائی مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. لس کالا دی غنم پا بورے کے پروتی خدای شین بوٹای نه جوړیږي، بس چې دوه ګوتې ځمکه کې ښکته کې درې ورځو بعد شین بوټی ته جوړ شي. نو عاجزي علماو ته پکار دی چې عاجزي کوي، پورا حضرات ته پکار دی چې عاجزي کوي، او دین سره وابسته خلکو ته پکار ده چې له واړو نه غټه عاجزي کوي. بل سخي، سخاوت. مال مونږ خلکو چا سره روپۍ ډېري نو خلکو کې دا خبر مشهوره دی یاره په دې فلاني باندې الله ښه ډېر فضل کړی دی، ښه ډېر فضل کړی دی. دا فضل نو مونږ روپو ته ورکړو چې فضل بس چا باندې چا ته الله دا روپۍ ډېرې ورکړي نو څه ووایو چې بیل ګیټس ته باندې الله ښه فضل کړی دی، په دنیا کې له واړو نه امیر ترین سړی دی. یاد وساتئ اولنی فضل الله په هغه سړي باندې کړی چا ته چې ایمان دولت ور عطا کړی دی. دې نه بل غټ فضل نشته، دا یاد وساتئ. ایمان نه بل غټه سرمایه غټ دولت نشته دی، یاد وساتئ. نما عزت مندو دولت اللہ له جانبه نعمت هم دے، فضل هم دے، خو غټ امتحان هم دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی په ورځ د قیامت په الله رب کریم بنده نه تپوس کې چې زما بنده
تا دا مال کم زینه حاصل کړو، څنګه دې وګټلو او څنګه تا صرف کړو، دا به تپوس کېږي، دا به له هر انسان نه تپوس کېږي. اوس ما عزتمندو کم خلک الله په نوم باندې ورکړه کوي، دا خو کامیاب دي، خو دې سره سره یوه نقطه دا دی چې وي پکې الله رضا، وي پکې الله رضا، بل څه نه وي پکې، بس دا خلک کامیاب دي. حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ یوه ورځ د ده غلام دته اودس ته اوبه ور واچولې او اوبه ګرمې وې، برابرې کړې نه وې چې د ده په لاس یې ور توی کړې، لاس یې وسوځېدو، لاس یې وسوځېدو. ده چې داسې ور وکتل، غلامان هم دینداري غلامانو، نو اخ په خولې باندې قرآن آیت راغی والکاظمین الغیظ. الله د نیکانو صفت په دې الفاظو کړی دی چې دوی غصه څکي. وی ما خپله غصه وڅکله، امام زین العابدین ورته فرمایي. بیا غلام وی والعافین عن الناس، خلقو ته عفو کوونکي الله خوښوي. ده ورته وخندل، وی ورځه ما معاف کړې، الله رضا دې پاره. وی والله یحب المحسنین، الله نیکی کوونکي خوښوي. وی ورځه الله رضا دې پاره مې آزاد هم کړې ورپسې. څنګه خلک وم داسې طریقې کار. یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم صحابه په مجلس کې وفرمایل دا یتیم صحابي دی او د ده ماشوم دی، څوک یې نشته دی، د ده څه حصې کې کجورې راځي او څه یهودي په طرف باندې راځي، ستاسو څوک شته چې دا دوه کجورې ورته والي؟ مختلف روایتو کې چېرته یوې ذکر چېرته دو ذکر دی. نو یو صحابي پاسې دوی قربان زه بیا ورته والم. یهودي ته چې پته ولګېده چې بای مسلمان رانه علي په هر صورت کې، نو صحابي ته وایي د ستا په باغ کې 100 کجورو بوټي دي، دا 100 واړه کجورو بوټي به ما له راکړې، بیا به د کس ته دا پرېږدم. نو ما عزتمندو حضرت عباده رضی الله تعالی عنہ د دې صحابي نوم دی، هغه ورته وایي ټیک دی، ښایسته بهترین باغ کجورو ډک سیزن پې باندې جاري دی او باغ کې دننه کور هم جوړ کړی دی. ما عزتمندو سودا یې وکړه، راغی باغ ته، څه ګوري چې ماشومان باغ کې لوبې کوي کور مخې ته. ښځې ته وایي خپل سامان راخله راوځئ. وی ولې؟ وی باغ سودا مې کړې ده، باغ سودا مې کړې ده. وی صحیح ده، ما خاوند چېرته د نقصان سودا نه کوي، ما خاوند غټ تاجر دی، هغه بهترینه سودا کوي. نو ما عزتمندو ښځه را روانه کړه او بچو په لاس کې کجورې وې، ماشومانو بچو په لاس کې کجورې وې، کجورې ترې واخیستې غوزارې کړې. وی بچیا دا کجورې اوس تاسو ته حلال نه دي، دا باغ یې مونږ نه دی، دا ما اوس خرڅ کړی. ماشومانو نه کجورې غوزارې کړې، را روانې کړل، دا سیر او باسل. ښځه ورته وایي کمې خواته بوځو، ده خو دې سودا کړې ده. وایي ای زما ښځې صبر کوه، تا محبوب د ستا خاوند هېڅکله د غلطه سودا نه کوي، د دوکې سودا نه کوي، چاته نقصان نه ورکوي، ځان ته همیشه دپاره فایده ورکوي. الله محبوب ورته فرمایلی دي چې دا کجورې ورکه، دې په بدل کې به الله رب کریم له دربار نه 100 کجورې په جنت کې زه تا ته در عطا کړم. ما هغه سودا کړې. خلک کامیاب دي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي انسان وایي چې زما مال زما مال زما مال، خو فرمایي چې کله وفات شي د سره قبر ته 3 شیزونه ځي، 3 شیزونه د سره قبر ته ځي، او فرمایي 2 تیرا واپس شي، یو د سره پاتې شي. دا واورئ، دا حدیث شریف د زړه په غوږونو سره واورئ او د زړه په ګلدسته کې ځای ورکړئ. حضور فرمایي انسان سره، هر انسان سره قبر پورې 3 شیزونه ځي، یو پاتې کېږي، 2 واپس کېږي.
فرمای یو د سره اهل و عیال زی، زامن زی، رونه زی، ماماګان زی او تر زامن زی، تر زی ور سره، او بل د دغه انسان مال د سره زی، او دریم د دغه انسان اعمال کم عمل چې د دنیا کې کړی. حضور فرمایي مال هم تیرا واپس شي او اهل و عیال هم تیرا واپس شي، چې د سره پاتې شي فقط د عمل پاتې شي، صرف د عمل پاتې شي. ما عزتمندو قدرمندو په دنیا کې خو خلک نازیږي، یاره مونږ دیزي کې ځای واخیستو، دیزي کې مو ځای واخیستو، دیزي کې مو ځای واخیستو. خو تاسو ورشئ په قبرستان باندې تیر شئ، دا پته نه لګي چې دا د خان قبر دی، دا د ملک قبر دی، که دا د یو سوالګري قبر دی. پته لګي؟ چا پته نه لګي. ها حضور فرمای تاسو قبرو باندې چې تیریږئ نو بس تاسو دا هسې د خاورو ډېر مه سمجاو کوئ. فرمای ما د الله په ذات قسم وي دا دنه څوک د جنت باغونه دي او څوک د جهنم له کندو نه کندې دي. نو هغه انسان ته په څه باندې د عمل په ذات باندې انسان ته ملاویږي. چا چې ښه عمل راوړی وي الله په دربار باندې خپل ځان هم پیش کړی وي، خپل ځان او خپل مال هم پیش کړی وي، هغه خلک الله په دربار باندې کامیابی دي. ما عزتمندو زمونږ سلف صالحینو زندگی چې وګورئ څنګه زندگی هغو خلکو تېره کړې ده، هغوی بهترین عملونه په کم انداز د هغوی خلکو څنګه. حضرت خواجه بایزید بستامي رحمت الله علیه روزانه به دیاړي ته تلو، مزدوري ته، ځان سره به په رومال کې ډوډۍ واخیستله، له کور نه به ووتلو، ډوډۍ به په لار کې خیرات کړله. یوه ورځ نه، دوه ورځې دې بزرګ رحمت الله علیه 10 کاله مسلسل دا عمل وکړو. ولې چې کور وال هم 10 کاله د په دې خبره باندې خبر نه کړو چې د بزرګ خو هره ورځ روژه وي، هره ورځ به روژه وه، ځان سره به ډوډۍ واخیسته چې دا به بیا غرمه کې خورمه، هغه به په لار کې صدقه کړله او په خپله بیا دیاړي هم کوله، مزدوري بیا هم کوله، عبادت بیا هم کوله. او یو مونږ مسلمان چې اول خو نیکي توفیق مونږ ته ملاویږي نه، او که بیا نیکي توفیق میلاو شي نو مونږ څه کوو، هغه خلکو ته چرچې کوو، هغه خلکو ته یادوو. څنګه یاره جی تقریبا یو 10 کاله کېږي زه الحمدلله په ما الله ډېر فضل کړی، زه تهجد لمونځ ته پاسم، خو بس بېګه پانه سېږم. نو ما عزتمنو تهجد الله دپاره کوې، الله په تا باندې احسان وکړلو. حدیث شریف مفهوم واورئ، الله رب کریم هغه بنده نه زیات خوشحالېږي چې کله یو بنده په نیمه شپه رب ته راپورته شي، کل مخلوق وده وي، کل مخلوق وده وي، او دی رب ته په سجدې باندې سر کېږدي او رب نه غوښتل کوي الله رب کریم په کلو بندګانو کې خوښ له واړو نه دا بنده دی، دا بنده دی. نو چې تا ته الله دا توفیق درکړی نو ته یو بل ته تشهیر ولې کړه، ولې خلکو ته یادې څوک تپوس ته نه وکړي چې تهجد ته یاره بس الله دې موږ ته توفیق را نصیب کړي، تر دې پورې چې مونځ قضا کې او دا ووایي چې ما نه خو فلانی مونځ قضا شوی دی، نو دا د ثواب کار ونه کړی، دا د ګناه کار وکړی. ولې چې یو ګناه خو دې کړی دی، د ګناه اظهار کول هم ګناه دی، ګناه اظهار دا هم ګناه دی. مونږ خلک خپلو نیکیو سره لوبې کوو، الله نیکی پټول پکار دي، نیکی خیال نه دي پکار. یاره ولې ما فلانی جمعات ته دومره دا شی وانخیستو، ما فلانی ځای کې جمعات ته دومره ځای ور نه کړلو، ما فلانی ځای کې مدرسې ته دومره ځای ور نه کړلو. او خدای بنده ته بس استا ورکړه، بس دا خو الله فرمایي لله ملک السماوات والارض، دا هر څه دی الله دې پاره دی، دا خو الله پتا احسان کړی دی، شکر ادا کړه چې تاسو دا توفیق در عطا کړلو. کني ملکیت خو ټول د الله دی، ټول د الله دی. اغا حالات بدلولو کې هیڅ وخت نه لګي. تاریخ وګورئ، چانګیز خان
داسې ظالم تیر شوی دی چې په هغه لاره به نه تلو په بغداد کې چې په کومه لاره کې به د مسلمانو وینې پرتې نه وي او د اس خپې به سرې شوې نه وي. یوه ورځ 300 مسلمان په لاین باندې ودرول، یو سر وهي، په دې کې یو سپین ږیری بابا دی. هغه چې پوه شو چې اوس ماته 10 کسان پاته شو، نو دویم صف ته ترې واړېدو. چنګیز خان نظر پرې پرېوتو او دې خبرې به ده ته ډېر خوند ورکولو چې ما نه دا فلانی څومره یېرېږي. تکبر و، جاهل و، الله یې نه پېژندلو، دین یې نه پېژندلو، په اسلام باندې نو خبر. یو بابا یې وکتلو، دویم لین ته واوړېدو، د یو لین وال 100 کسان ختم کړه، بل لین باندې شروع وشوه. بابا چې پوه شو چې اوس 5 پاته شو، دریم لین ته ترې واوړېدو. چنګیز خان په اس باندې ناست دی، لرې میز نه ورته ګوري ما عزتمندو. چې کله دویم لین وال ختم شو، دریم لین باندې کې سر روانه شو او ټول ختم شو. یو بابا پاته شو. نو دلته د په لاس کې نیمبو دانه دی، هغه بره غوزاری او په تکبر سره خاندي او وایي ما ته خو بس په ژوند کې دا کیسه خوند راکوي چې ما نه انسان څومره یریږي او ما یره یې پرې باندې. نو بابا ورته وخندل، وی چنګیز خان ته دا وایي چې له ما نه یریږي، زه د ستا د یرې له وجې نه رستو نه کېږم، زه خپل رب نظاره ګورم چې زما رب تا ته مرګ څنګه درکوي. زه خپل رب نظاره ګورم. نو ده اوچته خندا وکړله، وایي په مرۍ د زما توره پرته دی او ته داسې خبرې کوې. نو هغه نیمبو یې چې په لاس کې وایي بره وویشتلو، چې بره یې وویشتلو نو هغه ترې خطا شو، ښکته لاړو. اوس د تکبر خو کولو که نه چې داسې نه چې دا وګوره اوس دلې نیمبو هغه دانه پرېوتله، بس ځان یې پسې ور ښکته کړو. ځان یې څنګه ښکته کړو چې پسې را واوړېدو او زین کې خپه واوته، اس ویرېدو، منډه یې کړه. چې منډه یې کړه بس دی په کاڼو او په ګټو باندې راکاږي او اس منډې وهي، کسان ورپسې دي. چې کله کس ودرېدو، چې کله اس ودرېدو او کسان ته راغونډ شو، ویې کتلو نو چنګیز خان کې سا نه وه. نو بابا شکر ادا کړو، یا ربه بس دا مې کتل، جون مقصد مې نور نه و، دا مې کتل چې ته ظالمانو ته څنګه مرګ ورکوې، څنګه بهترین مرګ دې ورکړلو. نو ما عزتمندو قدرمندو مرګ به هر چا ته راځي، خو په ظلم کې راشي یا په ګناه کې راشي، دې نه دې الله مونږ هر مسلمان وساتي چې په عبادت سره راشي، د ده په بندګۍ کې راشي، په خیرات او صدقاتو سره راشي او مال الله په لار کې ورکړې سره صرف د ده رضا دپاره راشي، بیا دا بهترین مرګ دی. الله رب کریم موږ ته عمل توفیق نصیب کړي، آمین.